ماشاءالله ملګرو دا د خانوزۍ شاوخوا ایریا ده د خانوزۍ مضافات دي. دا کومه بارانونه چې وسو نو ماشاءالله د مځکې دا تر ښایسته شنه که دا واښه دا شنه بوټي دا دونه ډېر شنه دي چې دا پسونه ډېر خوشحاله دي. دغه دی دغه داسې ښکر جوړ کړي دي داسې په مستي کې دي. دغه دی دا یې مو راورسېدی له خیر نو ګورو د ده بیا خپل دغه دي ګورو دی چرشي خوري د ده فیورټ خوراک چرشي. ماشاءالله ملګرو دا د خانوزۍ شاوخوا ایریا ده د خانوزۍ مضافات دي. دا کومه بارانونه چې وسو نو ماشاءالله د مځکې دا تر ښایسته شنه که دا واښه دا شنه بوټي دا دونه ډېر شنه دي چې دا پسونه ډېر خوشحاله دي. نو دا ته یې وینئ ماشاءالله دا پسونه ښایسته پسونه هم دي. د هر چا چې دي الله دې برکت کې واچي الله دې آباد کړي نور هم. نو زموږ دا امید دی چې ښه کال به په اختر پسونه تر نورو کلو ارزانه وي ولې هر ځای چې کوم د پسو دغه سوی دی پیداوار مطلب دوه بچیان یو ډېرو ځایو دا تر کم سوي دي چې یو بچی دې راوړی نو اکثره کوزې دي کمیږي دي کم از کم دوه بچیان یې راوړي دي. نو دا پسونه ته یې وینئ ماشاءالله په دا دشت کې داسې خوشحاله دي ولې دا مځکه شنه ده. نو نن دی جمعرات سبا خدای کول جمعه ده بیا یې امکانات شته انشاءالله الله تعالی به د خیر باران وکړي. دا پسونه ته یې وینئ دغه چې دا هر طرف بوټي خوري که ترخه خوري که بل بوټي خوري نو یقینا په دغه کې دغه اثرات چې دي دا کوم انسانان چې بیا د غوښه وخوري دا د صحت لپاره د دغو پسو غوښه ډېره ښه وي. دا کوم چې دغه خلک دي هغه دا خبره کوي چې تجربه کاره خلک دي. نو الله د دغه طرح نور آبادي هم جوړه کړي ماشاءالله. دغه دی دغه داسې ښکر جوړ کړي دي داسې په مستي کې دي. دغه دی دا یې مو راورسېدی له خیر نو ګورو د ده بیا خپل دغه دي ګورو دی چرشي خوري د ده فیورټ خوراک چرشي. دی لا تر اوسه دی بچی دغه دی پسو کې دا یم روان دی دغه یې شپانه دی پسونه مو خپل دي ښه ماشاءالله پسونه خو ښه پسونه دي څو رمه ده 1.5 سل په دغه کې به میږي ډېرې یوه ښه نو لنګې دي ښه ځه الله د نور برکت کې در واچي. اوس خو مو دغه مځکه شنه ده نو دغه به یې خوراک مضبوطه مړې دي. ځه الله دې د خیر کړي الله دې د خیر کړي. مالداري خو نو دغه د مجربېدل دي الله د کمې و بې شمېر کې دا د انبیاو پیښه ده نو دا ډېر ښه کار دی چې لږ الله تعالی کې یاد شي یو خیر و خیرات کې کږي او د الله چې کوم حقوق دي لمنځو ده دا نسي کې پاته انشاءالله بیا الله برکت کې اچي ډېر ماشاءالله.